د هغې نه بعد یو ورونو سوال کړی دی وی یو کس دی چې پلار یې مړ شو اوس دا زوی واده کول غواړي ځان له رشته ګوري نو څه وخت شتي چې دومره وخت بعد د دې د واده دا خبره را سټارټه کړي او دومره وخت بعد د دې جنې وګوري ځکه چې پلار یې مړ دی شریعت څه ولي الجواب موږ ته خو دې څه نه دي معلوم په شریعت کې چې هغې کې دا خبره واضح شوي چې دومره مدت په کار دی د دې واده او د پلار د مرګ په منځ کې یا د مور د مرګ په منځ کې دې څه مدت نه دی معلوم ها او دا خبره یاده کړئ اعراف عرف د دې به لحاظ کېدلی شي یعنې د هغه خلکو چې کوم عرف او عادت دی هغې ته به کتلی شي که نه هغې ته به ګوري بغیر د غلو نه لکه اکثر خلک به غلو کنه غلو به نه کړي دومره به ته د عرف ته ګوري چې نقصان پې تا ته میلاو نه شي لکه مثال یو سړی دی پلار یې مړ شو او دی په دې بل هفته کې واده کوي زمونږ د عرف مطابق دا کار صحیح دی نه دی صحیح ولې ځکه چې دې سره د کور والا چې کوم دي لکه مور وروڼه او خویندې دوی ته تکلیف میلاویږي نو اوس به صبر کوي انتظار به کوي چې تا ته پته ولګي چې اوس دا غم یعنې عرف کې او زموږ د خلکو منځ کې چې غم دومره وښو شو بس دا غم زور شو او اوس په دې څوک اعتراض نشي کولی خو چې خبره غلو ته وانه وایي یعنې کله نه کله بعض خلک داسې شي چې هغه بیا په میاشتو ناسې ډډې لګولي دا بدعت دی دا ناروا ده او دا ډېر وخت انتظارونه کول او ودونه بندول او خوشحالیانې بندول دا ګوره په ماتم کې راځي دا په څه کې راځي په ماتم کې او شریعت د ماتمونو نه منع کړې ده دا چې غم شوی ښه کله غم شوی وایي تېر شوي روژې نو تېر شوي روژې خو دا 8 میاشتې وشو دا اوس یې پورې دا غم دی دا اوس زیاتی دی دا اوس غلو ده غم وشو په دومره حد کې سړی صبر وکړي او خوشحالۍ ته چې بس داسې ویلی شي چې اوس د هغوی زړونه ټکور شو غم څه نه څه زوړ شو بس د خبره ختمه شو خو شریعت خو موږ ته دا نه دی ښوري چې غم راشي نو ته خپل ژوند مفلوج که ویې دروه ته ودونه پرېږده ته خندا پرېږده ته خوشحالیانې پرېږده ته راشه درشه پرېږده شریعت خو موږ ته دا خبره هم نه ده ښوولی دا خو غیر شرعي کار دی دا دومره انتظارونه کول دا غیر شرعي کار دی بلکې دا د اهل بدعو طریقه ده اوس ګوره دا محرم دا میاشتې راشي نو د شیعګانو دا نظریه ده او زمونږ اکثر خلک د شیعګانو نه متاثر دي او خبر نه لري د خپلې نظریې نه چې دا دوی د شیعګانو نه اخیستې ده نو وایي چې د محرم په میاشت کې به ودونه به نه کوي ولې به نه کوي ودونه وایي دا د حسنیانو میاشت څه مطلب د حسنیانو میاشت څه خبر یې د محرم نه الله اکبر ولې به کوو حسین شهید شي ماشاءالله خدای دې ورته معلومه محرم کې حسین رضی الله عنه شهید شي نو دا میاشت چې هغه پکې شهید شوی دی نو ته څنګه رالېږې واده پکې کوې دا خو معنی ده چې ته دې یعنې خفه نه یې د هغه په دې مرګ باندې دا د شیعګانو نظریه ده دا د اهل بدعو نظریه ده او ولې دا حسین رضی الله عنه شهید شوی دی په دې صحابه کرامو کې او په دې اوچتو مسلمانانو کې بیا د ټول نه غټه خبره خو دا و چې د ربیع الاول په دې میاشت کې موږ خوشحالیانې نه کوله ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وفات شوی نه نه هغې ته خو یاران بریلیانو ته خیال نه او پکې مټایانې تقسیموي او پکې ګډاګانې کوي همځکه بریلیان بیا په محرم کې غم کوي بریلیان پکې هم غم کوي جو حسین رضی الله عنه شهید شوی وایي د پیغمبر د شهادت په میاشت خو تا ښه پوره ډاسې شروع کړی بنګ او چرس او نشي او تماشې او ګډاګانې او محفلونه او رڼاګانې او الواګانې وي اوس دلته ماتم دی بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مړ شوی دی عمر بن خطاب چې شهید شوی دی عثمان بن عفان چې شهید شوی دی علي بن ابي طالب چې شهید شوی دی حسن رضی الله عنه چې شهید شوی دا نور صحابه کرام چې شهیدان شوي او مړه شوي ولې په دغه موږ خپه نه یو نو دا خو یو مشروط ژوند به نه شي هېڅ هم نه کوو ځکه چې څه نه څه په یو میاشت خو شوي دي که نه بس پراته به وي ودونه هر څه بند کړي ځکه چې دوی دا دغه میاشت نو دا د اهل حقو کار نه دی دا د اهل بدعو خبرې دي والله